أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. یوسل 50 نمبر آیات ته د سورته انعام اتم سپاره دی. قل اوایا پیغمبرا هلما شهداءکم الذین راؤب علی گواهان خفل اغا کسان یشهدونا چی دیو گواهی وکی ان الله چی بشکا الله حرم هذا حرام کړه دے داسز فإن شهدوا فسکدیو گواهی وکړه فلا تشهد معهم پس ته گواهی مکوا پیغمبره د دوی سره ولا تتبع او تمور فسکیگا اهواء الذین پخوایشاتو دا اغی کسانو پسی کذبو چی دیو دروغ جن کئی بی آیاتنا زمونگ آیاتنا والذین اوہغ کسان لا یؤمنون چی یقین نلری بالآخرت فاخرت باندے وهم بربهم دیو دخبل رب سر یعدلون نور برابرین. دا د سورۃ انعام اخرنی حصہ ده او دی کې الله د سورۃ انعام د تمام احکاماتو او د تمام دلایل نچوړ ذکر کړی دی. کوم کسانو چې تحریمات د ځانه جوړ کړیو نسبت به الله تعالی ته کوو، الله وی دا دروغ دی پاټکل باندې روان دي. نو پیغمبر ته وی وایا خپل کسان گواهان راجمه کوي چې دا گواهی وکړي چې او حقیقت کې الله دا صایبه او دا حام او دا وسیله او دا فلانه فلانه سیز حرام کړی دی. نو کدی و چې او دا الله حرام کړی دی نو فلا تشهد معهم پیغمبر ته به د دیو د گواهی تصدیق نکړي، ولی دیو دروغ غني د الله آیاتونه او دلایل. دیو د آخرت د هغه شرم نه یریږي زکه د خپل رب سره په تحکیم او په احکاماتو کې نور خلق برابر. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. د دې پورې تحریمات غیر الله په تفصیل ذکر شول. هر هغه سيزونه چې هغه د الله نه علاوه بل چا حرام کړیو د الله نه په دلیل ثابت نو او د دیو سره په هم څه دلیل نو. نو کوم څه چې الله حرام کړی دی اوس داغي ذکر کوي. خلکو چې کوم حرام کړی دی د حرام نه ویل کیږي، په دې باندې ګناه او ثواب هم نشته ځکه دا قانون الهی نه دی. نو تحریمات غیر الله ذکر شو او پاغه زور نه ذکر شو چې داسې مکوئ ته چې حرام کې دل سه اعتبار او حیثیت نشته. هغه شذونه نکول فکر دي چې الله حرام کړی دي. د دې زینا ذکر د تحریمات الله کې چې الله کوم سيزونه او کوم کارونه حرام کړی دي دا او فجنو د دین ځان ساته په دې به تعالی رانیسي. او بیان د وصیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي من اراد ان ينظر الى وصيه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د
ته چا چې د اراده وی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وصیت هغه وصیت چې هغه په خپل ژوندۍ کې په آخرنی وخت کې ذکر فرمایلی دی او دا اوویني دا واوري نو فليقرأ هذه الآية قل تعالوا اتل ما حرم ربكم الى آخره تر لعلكم تتقون پوری چې څوک وایي چې د ماه پیغمبر د ژوندۍ په 63 ساله ژوند کې آخرنه وصیت منتصب فرمایلی دی نو د قل ما اتل نواخلا تر د 153 نمبر آیات آخرنی لعلکم تتقون پوری دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ آخرنه وصیت ته الله چې په موږ سمنه کړی دی دا غي ذکر دی نمبر 1 پاغي کې قل او یا پیغمبران تعالوا راشیتلو ولولی ما حرم ربکم اتلو چیز ولولم ما حرم ربکم آغا چی حرام کردی دی رفستاسو علیکم فتاسو باندے نمبر 1 راشی کی نہیں الله چې پتا سوسه حرام کړی دی چې زه در باندې ولولم چې تاسو ته پته ولګی چې حرام سدي الله تشرکو به شیئا دا چې مونږ با شریکونو د الله سره څه شی هم نو شرک الله حرام کړی دی او شرک په دوه قسمه دی یو ته شرک کبرا یو ته شرک صغرا هغه پرون داغه تذکره وشوه نو یو دا غیر الله تا سرخ کته کول عبادت کول دا شرک کبیر دی دا حرام دی ریا حرام ده یو کار د دین د پاره کې او خلکو ته ځان په خې چې ما ته خلک خو وي دې ته شرک صغیر ویل کېږي دا حرام ده وبالوالدین احسانا کوي د مور فلار سره احسانا نیکی د دینه حقوق الوالدین حرام دي د مور او فلار نافرمانی حرام ده دریم نمبر ولا تقتلوا اولادکم من املاق د غربت تیرنا خپل بچی وجل د غربت تیرنا خپل خاندانی منصوبه بندی کول چې بچی نکیږي ډیر خپل حمل ضایع کول اسقاط حمل ادویات استعمالول چې زما کوړمن نه زیاتیږي زما غربت سیوا ده دا کار حرام ده وبالوالدین احسانا نن سبا په کثرت سره د خپل مور فلار نافرمانی په کثیر تعداد سره کیږي دا په هر ځای کې رواج دی حقوق الوالدین کبیره گناه ده چې د یو فلار بزرگ د خلینو دا وخی چې په ما باندې خپل بچي عاق ده دا ډیره ناکاره خبره ده دته حقوق الوالدین یو حقوق الوالدین دي یو حقوق الوالدین دي فعین قاف او قاف سره دته عاق ویل کیږي چې د زمانه جدا ده زنه د سیم او نه د زما سده دته عاق وي تانکه وي ما د خپل بچي عاق کړي نو حقوق الوالدین دیته وي چې د مور فلار نافرمانی شروع شي او ستاد د وجنه د مور فلار پسترګو کې اوخ کې راشي او تا ته بددوي وکي دا کار ستاد فارقته حرام دی نن سبا چې د امن علم بردار قومونه ځانته وي يهود او نصارا چې په ټوله دنیا کې د امنیت جنډي خوري کړې دي دا غوي په ملکونو کې څومره هاوسونه جوړ شي چې هغه د بوډاګانو په نوم اولډ ایج اولډ هاوس چوتوي دا په کثرت سره په هر خار کې تل ملاوي کنه ملاوي زموږ مسلمانان الحمدلله د خپل مشرانو کافی احترام ساتي الته چې د اتیاو نه برشي نو بیا یې الته کې داخل کړي په اولډ هاوس کې دا حرام دي ناروا دي دا په هر مذهب کې حرام دي د مشرانو بیا دي قران مقدس وایي علماء کرام ذکر کوي و خپل اولاد ته پړوکوالی باندې الله وخی قال الله قال رسول ته کې نه وي نو په لویوالی بوته الله وې زبورته به تاسو وخیمه
نو چې کوم خلکو خپل بچو ته په وړوکوالي باندې الله نه دی ښوولی نو بیا چې لوی شي نو بیا مور پلار هم نه پېژني د دې وجې نه خپل بچي ته په وړوکوالي الله وښیي نو الله به ورته بیا تاسو وښیي نو چې کله هم الله ورته تا بیا کوم ځای ښیي سورة بني اسرائیل وګوره وبالوالدین احسانا د مور و پلار سره احسان کوئ احسان بیا په څو قسمه ده د هغې تذکره کو اما یبلغن عندک الکبر که ورسېږي دا مور و پلار ستا سره بوډاوالي ته احدهما یو تن د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو تاسو به نه وایئ دې مور و پلار ته کلمه د خفګان افن اف دا د تکلیف خبره ده او افن دویمه معنا زه ستاسو نه جدا کېږم زه به دا کور پرېږدم زه به دنه بل طرف ته لاړ شم یاد ساتئ دا ټکی په مور و پلار ډېر زیات غمي چې مور و پلار خپل بچی را لوی کړي او دې کله ځوانۍ ته ورسي او واده وکړي بیا وایي زه د مور و پلار نه جدا کېږم دا د مور و پلار درنه تپوس وکړه چې په هغوی څه تېرېږي نو مور و پلار ته د جدایي خبره نه کوي زه به دنه وتښتم زه به دنه جدا شم زه به دنه خپل بچي بوتم دا په مور و پلار ډېره غمیږي دا درد هغه چا دی چې کله انسان پلار جوړ شي او د دا درد محسوس شي نو قرآن وایي فلا تقل لهما اف مور و پلار ته د جدایي خبره نه کوئ برداشت وکړئ وقل لهما قولا کریما وایي ولا تنهرهما نبرټئ دا دواړه دا قرآن وایي ښه تا ته وایي ما ته وایي هر چا ته وایي وی یو سړی ولګېد نو پړوکوالي باندې خپل بچي ته الله وښو نو الله ورته خپل مور پلار ښي ولا تنهرهما نبرټې دا دواړه الله دې ماشوم ته وایي وقل لهما وایي دې دواړو ته قولا کریما وینا د عزت د جی جان خبره چې مور پلار آواز وکړي نو دی به ته سوی نه وایي ښه سوی بیا سوی جی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کاش چې زما مور ژوندۍ وې او زه د ماښام په پرز ولاړ وې او ما ته وی چې یا محمد والله العظیم ما به فرض مونږ پرېښودم او ما به چې لبیک یا امي ای مور قربان زه حاضر یم ما به فرض مونږ پاتې کړی خو خپل مور پسې به راغلی وم خپل رضاعي مور بیبي حلیمه سادیه هغه راغله خپل صادر مبارک ورته وغوړو دومره احترام و د مور پلار په شریعت کې دومره دا نمونه وه زما استاد لپاره نن سبا د مور پلار څومره بې ادبي کوي ما او تا د ځان څومره خیال ساتو د هغوی بزرګانو څومره خیال ساتو دا ایمانی تقاضا ده زمونږه قرآن وایي وقل لهما قولا کریما وایي دې دواړو ته خبره د عزت نرمه وینا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه دې دواړو ته د شفقت وزیر ښکته ساتي خپل نظرونه د دوی په مخ کې ښکته ساتي د پلار په مخ کې اوچت نظر ساتل دا ګناه دی د پلار په आवाज خپل आवाज اوچتول ګناه دی نو د پلار په مخ کې به ته خبره نه کې د پلار پر رائے باندې خپل رائے نه قائمه نه بابا ته نه پويږي کنه ته نه پويږي کنه نن سبا هغه پلار چې ستاسو د خپل الفاظ خولې دي ستاسو خپوته ګرځیدل خولې دي وس هغه نه پويږي ته پوښوي دا اصل کې د قمقلتوب انتها ده نن سبا د نوجوان نسل د دې وجنه قرآن مخ خپل مور فلار ته د شفقت وزیر ښکته ساتي وقر رب ارحمهما وای ای ربا زمونږه ارحمهما رحمک فدی مور فلار زما باندې کما ربیانی صغیرا څنګه چې زما تربیت کړه د پړوکوالي باندې الله دې رحم وکي په هر مور فلار باندې د خپل بچو تربیت په کوم سخت باندې کړي نن سبا یو پلار د خپل بچي د تربیت ته پرسمه تکلیف برداشت کړي دغه تکلیف ستا مور بي ستا پلار دا غوي برداشت کړي دي قل امر ده په قران مجید کې حکم ده علما کرام ذکر کوي وي فامر کې دوام او استمرار ده یو پیره به د دعا نه غوړي چې الله په مور فلار مې رحم وکا پنځه ټیمه چې خلد کولاوي کې الله و زما په مور فلار باندې رحم وکا چې وفات شنو قبر لبیدي ټیم په ټیم دا د مغفرت د پاره دعاګانې غوړه د فتا باندې لازم دي د قران امر دی احسان څه ته ویل کیږي علما کرام ذکر کوي الاحسان ان يعطى اكثر مما عليه احسان دي ته وي
چې پتا باندې چا سبدله درکړي دا غینه ته زیات ول ورکی نو د مور فلار سره احسان کوي مور فلار چې ستا سره کم کړي دي کنه دا غي لس چند بدله به مور فلار لور کینو دا به احسان یو سړی د خپل مور په شا باندې حج لبوتلا وی ما د مور حق ادا کو خوب ولیدو وی د دې مور د یو ګډ په حق ته هم نه ادا کړي چې دا په شا ویوړ بیا دې په وګ باندې راوړ تا د یو ګډ په حق نه ادا کړي نو زما استاد په شانتي یو نوجوان واده وکړو چې واده وکړو نو خپل خدای ته وصیت کوو وی بیبي ګوره زما د مور ډېر حقوق ته ومن باندې او زما سره دا تکلیفونه برداشت کړی دي ګوره زما د مور فلار په ډېر خیال ساتي خاص کر د مور مې ډېر ځکه کې خیال ساتي نو هغه بیبي یو میاشت دو درې د خپل وس مطابق د خواخي خدمت خپنه باندې وکړو خو اخر کې هتیار یو غرزول وېستړیا وستره د مور پتا څومره حق نه دي ورته وای چې شمارې کې پيوځه ولا ورکه چې خلاص شته پيوځه ولا سکه ورکه چې خلاص شته ناغا الک راغې و مور استا د حقونو څومره دي ته شمار کا ویلی کا چې پيوځه ته ځان خلاص کوم چې وزګار شم ده هغه مور خيار وا هغه بچیا د موقع او د محل په مناسبت پتا تر راځو ما وسره هغه ډیر زیات دي جیران چې کله دا الک سملاستو د مور د وبو جګ ډک کو کمرې ته بسلاړه او په دقت کو ته په قلار شانته دا جګ واړو هغه الک را پاسه د غوسه شو د مور داسې کې دا خو یخنی د پلانې وډینګي هغه ته بچیا ودا خو د ویش په حق د یوې ډډې حق تا چې به دی خو می چا دی وکړنه ما به دی خو راوړولې نو چې دی خو د راته می چا دی وکړه ما به دی خو راوړولې په خپل سینه د فاصله می سملولې دا خو د یوې شپې د لزمنټو حق هم تازه ما ادا نه دا خو له سوسو کال ماستا دونیم درې کال ماستا دا تربیت کړه د هر شپه تا ما سره د عمل کو ما خو اوفم قدر نه دی کړ هغه پوه شو د مور حق نن سبا قران مجید وای مور فلار سره احسان کوي هغه چې تاسو سره کوم کړه دا غي لس چندا زیات ولو کنه دا احسان دی د مور فلار سره احسان په دریو درجو باندې کې کورې زمارونو یو مالن احسان دی مال با قرض بکې خپل مور فلار لورا پیدا کې دا باندې وای چې زما سره نشته دا غوي سره چې نو تعالی قرض کړ د خو ته ډاکټر لوړل ستا د سکول او د مدرسې فیس هغه په قرض باندې پورا کړی دی او ته نش قدر نه دی ویلي ستا د پاره هر قسمه تکلیف بر خو تعالی روټي پیدا کړی دا او ته زما سره نشته ستا د ډاکټر طبيب زما سره پیسې نشته نو د مور فلار سره به مالن احسان کې مال بلګي مور فلار ته بدانه وي او بش ان شاء الله قرض کوله راوړ ولا ور کوله خو هغه ته بدانه ما سره نشته مالن احسان د مور فلار سره وکړي دویم فعلا احسان د مور فلار سره وکړي هر ما سوتن د خپل مور بیبي د خپل والد محترم خپو ته کې نه لک چاپی ولا کوي دا فعلا احسان دی د دې وجنا شیخ سعدی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای د انسان د ټولو نه غټ خواهشته ده دوه خواهشات دي چې زه لوی دینو او زما مور پلار مړ کې دینو دا د هر چا خواهشته کنه دی نو چې کوم انسان د خپل والدینو په کمره کې یو لحظه هم ایثاریږي دا غوي په خدمت کې دا غوي په مجلس کې لک شانت کینی نو دل به الله د ادب نعمتونو ور کوي دی به لویږي نه مور پلار به مړ کیږي بوډاګان کیږي ولی ته چې د مور پلار په غي کې دا غوي خواته همیشه نه ته ته ځان همیشه بچیخ کوي خو چې ځان کمره ته لړ او ځان د خپل یو دنیا آباد کړه مور پلار سره نه کې نه ماسوتنه نو تا ته ځان لوی ښکار شي بلکې سړی بر ته ښکار شي بچي بر ته ځان نه ښکاری امور پلار ته ځان تنها ښکار شي جو نن به سبا ته خرافيږي او سبا نه به بل ورته سکیږي خرافيږي نو د مور پلار سره یو لحظه کې ناستل تالو یې نه امور پلار د بډاګان کوي د دې وجه نه خپل مور پلار سره دا سره احسان فکار دی دویم نمبر یو عالم دین کتاب لیکي مصنف د کتاب دی کچ بچي سره پغې کې ناشته په دیوال باندې کارغره کې ناشتو هغه عالم دین مسائل راجمه کې او کتاب لیکي دا ماشوم وتوي دا ماشوم د پلان سره ناشته کنه نو کارغه په دیوال باندې کې ناشتو ناغه ته بابا داسې شه ده ماشوم خو نه پیژني کنه کارغه وای داسې شه ده دا تور ناغه جو دې سو قتل دی بچي دا کارغه ده هغه ته کارغه نو ماشوم خو کارغه نه پیژندو
نو دا عالم دین دا کتاب لیکي دا مسائل لیکي خو دومره د خپل بچی په محبت کې مستغرق ته چې لیکي هغه ته وای بابا دا څه د هغه ته بچی کارغه ده هغه ته بیا تاسو کې بابا دا څه د بچی کارغه ده شل فیری د دې ماشوم دا خبره بچی دا کارغه ده دا په دې کتاب کې ولیکل خو پته وته نه چې دا ز کومه سو دا جواب سوال کو دا کتاب ولیکل شو بن شو شل 13 کال بعد دا سړی ضعیف شوی د نظر کمزور شوی دی دا بچی ګریجویټ دی د عالم دین دا کتاب شل کال 13 کال بعد راواغستو او چې اتفاقی دغه صفحه کولاو کړه نوې مسلې وکړالي اوس په مسلو کې دا خبره بار بار لګل چې بچی کارغه ده اوس د دې مسلم نه دا خبره یاره چې دا خبره به ما څنګه لیکل د دې مطلب څه دی نو دا غزوی ته بچی ته لګ راشه زما د نظرم کمزور شوی دی خو په دې کتاب کې دا کارغه ده خبره تا زه به پوه نشم ته ما ته لګ پړاو هغه ته بابا و دې کې لیکل چې بچی دا کارغه ده شل پیری دا خبره ته هغه ته بچی ذهن می په خلاص نشو نو یې بابا وی دماغ سره خرابې خو تا لیکلی دی نو تا به ته په خالي کې هغه ته پته ولګي دی دا خو مالک دی نو د دې سترګو نه اوخ کې روان شي نو وی بچیا که په یوشتم ظلمستانه تپوس کړو چې بچیا دا څه شه ده نو اله په زما حق ادا کړو ما تعالی شل کاله مخ کې 10 کاله مخ کې شل پیره جواب درکړو چې بچیا دا کارغه ده دون ستا په دې مینه کې ډوب مچ ما په کتاب کې ولیکل خو تا درې پیره هم مال صحیح جواب رانه کو دومره پورې موږ نن سبا د خپلو مشران او والدین به قدرې کو دا حرام دي ناروا دي وبالوالدین احسان او کوي د مور او پلار سره احسان عملا مالا او فعلا ولا تقتلوا اولادکم موجن خپل اولاد من املاق یعنی من خوف فقرکم د غربت توجینا د ولګي د وجن خپل اولاد موجن دا حرام دي نحنو نرزقکم من رزق درکو تاسو لا و ایاهم دویلا ته زما ګټه وټه کومه ده الله اول ته ذکر کړي الله وی عزت تعالی رزق درکم او هغویلا نو الله وی عزت تعالی رزق درکم چې الله د رزق درکې نو اولی الله ته مخکې کړي فریضه کې موجنا ته اسم نه د رزق ورکولو د پاره الله وی زور کوم و ایاهم دویلا ولا تقربوا الفواحش او من ذکیږي کارونو د بحایتان ما ظهر هغه چې ښکاروي من هدا دین و ما بطن هغه چې پټوي ښکار به حیاي او فټ به حیاي نن سبا هر سړی پیږي چې زه په کوم خبرو باندې بدکارم الحیاء شعبه من الايمان حیا د ایمان شعبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه قربان شم وې د کوم انسان نه چې حیا لاړ شي وې ففعل ما شئت چې څه خو بیا دې کوي دا چې موږ فرشي یو کنه د موږ حیا تللی دا د ایمان د کمزوري حالات الله دې زموږ ایمانونو حفاظت نصیب کړي ولا تقتلوا النفس موجن نفس التي هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی وجل داغو الا بالحق مگر فحق باندې د یو مسلمان وجل بلکې د انسان وجل ناروا دي حرام دي قران منع کړی دي نن سبا د گاونډي سره شر جوړ شي د خپل خبره نو کور ته منډي وای چې ټوپک راواله مې چوسته کما مړ کما نو لس منټه بعد بیا پتاانه کې ولاړ کنه بیا خپېمانه بیا سبجان ته سترګې ښکته نه ولي هغه به چل پس بیا ګرځي نو بیا هر سړی وای چې ما ستا ویډیو کنه ډیر کتل دی دا ولې په معمولی خبره باندې هر انسان ټوپک راغسته چوڑکه راغستی پلرور مسلمان وجه دا حرام او ناروا دي خپل غصه په کنټرول کې ساتل دا انسان چې نه ساتي گمراه کیږي ولا تقتلوا النفس او موجنه تاسو نفس التي هغه حرم الله حرام کړی دی الله تعالی وجل داغه الا بالحق مگر فحق باندې ذالکم دا کارونه تاسو چې دی وصاکم به وصیت کوي تاسو په دې باندې الله لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ سبحان الله